السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته دوستانو. الله تعالی مو سلامت لره، خوشحال او آباد لره. دین اسلام یو واضح دین دی، دین اسلام یو کامل دین دی او په دین اسلام کې د هر یوې مسلې حل شته او الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی. دا معنی ده چې دین اسلام کمپلیټ دی، دین اسلام مکمل دی، دین اسلام کې کومې خبرې کمای یا زیاتای نشته دی. ملګرو دوستانو، خبر راغلی دو د میخې په قربانۍ باندې یا د کټۍ په قربانۍ باندې چې آیا کټۍ یا د میخې د قربانۍ په اسلام کې څه ترتیب دی. نو اول خو د 1400 کالو نه دا ترتیب را روان دی او په دې باندې چا اعتراض نه دی کړی، خو نوي خلک نوي نوزي مسلې راوباسي او په هغې باندې دوی وایي چې موږ به مشهور شو. خو داسې خبره بالکل نه وي پکار، ځکه چې که میخې ته یا کټۍ ته وګورې، ګوره د غوا غوندې دو، یعنې په هر شي کې د غوا غوندې دو. نورې خبرې ټولې م پرېږده، که هغه شوده ورکول شول، که د بچو راوړل شول، که د خوراک ته یې وګورې، که عادتونو ته یې وګورې، که مثال په طور باندې نور جسمانی شبهاتو ته یې وګورې او اشتباه ته یې وګورې او مشتبهوالي ته یې وګورې. په دې ټولو بنیادونو باندې علامه ابن منذر رحمت الله علیه هغه دا لیکلی دي چې په دې باندې اجماع شوی دو، په دې باندې اجماع شوی دو چې جوامیس کل بقر، دا جوامیس عربی زبان کې ورته جاموس جمع جوامیس راځي، دا میخې چې دا په شان د غواګانو دي. نو چې کله په یو شي باندې اجماع وشوه او اجماع دا نه چې غوندې هغه خبره ده د یوه ځای او د بل ځای خلک، نه ډېر مستند علما، محدثین، فقها او مفسرین او ډېر لوی هستې هغوی په دې باندې اجماع کړی چې میخه چو دا په شان دی غواګانو. او بیا چې کوم خلک مثال په طور دا یي چې یاره دا چې غیر مقلدین چې دا نه مني، کوم غیر مقلدین چې دا یي هغوی ته زه دا یم دا یو څو نامې ورته اخلم. علامه ثناءالله امر تستري دا یو لوی عالم تیر شوی دی، فتاوی ثنائیه کې دا لیکلی دي چې دا غیر مقلدین چې کوم مذهب نه مني، امامان نه مني، هغوی ډېر په کلکه باندې مني. هغه په خپله فتوا کې لیکلي چې بالکل ما دا خبره دو چې په میخه باندې او په کټۍ باندې قرباني کیږي. دویم حافظ محمد گوندلوي هفت روزه الاعتصام په نامه یوه رساله چاپ کیږي، هغه کې دا لیکلي دي چې بالکل د ما دا رایه دو چې په میخه باندې قرباني کیږي، په کټۍ باندې قرباني کیږي. او عبدالقادر حصاروي چې دا د صحیحوال یو لوی عالم دین دی، غیر مقلد دی، هغه هم لیکلی دی په هفت روزه الاعتصام رساله کې چې دا د دوی رساله دو چې بالکل د ما رایه دا دو چې په دا کې څه خبره نشته دی او دا قرباني په دې باندې کیږي. او بیا د پښتونخوا په سطح باندې عمر ابن ابو عمر عبدالعزیز صاحب، عبدالعزیز نورستانی صاحب، دا هغه چونکې یو لوی شیخ دی، یو لوی عالم دی، د غیر مقلدینو یو لوی نوم لري، هغه په خپله باندې هم دا لیکلي دي، په باقاعده په ریکارډ باندې دا شته دی چې بالکل په میخه باندې قرباني کیږي او په دې کې هیڅ خبره نشته. نو زه یم هغه خلکو ته چې کوم خلک په عوامو کې تشویش پیدا کوي چې یاره قرباني په ما کو، ګوره چې الله وس در کړی دی، چونکې په میخه کې لږ غم زیات وي، غویخ هم زیاته وي او داسې سړي پې سود هم وشي ځکه چې ډېره غټه پټه وي. نو بالکل ته پې بغیر شک و شبې نه او د الله په عبادتونو کې شک مه که، بس چې د ډېر وخت نه دا سلسله را روانه ده او هر څه دي. اوس په قرآن او په حدیث کې خو ډایرکټ دا درته نشي ویلی چې مثال په طور باندې دغه شی او دغه شی، ډېر داسې شی نه دي چې هغه په قرآن او په حدیث کې د هغې مثال په طور باندې نومونه نشته دی او موږ تاسو هغه خورو استعمالو. لکه مثال په طور باندې موږ دا قسمه خوراکونه، دا قسمه لباسونه، جامې دا موږ استعمالو. نو لہذا خدا را په قربانۍ کې شکوک او شبهات پیدا کېدل نه دي پکار. مقلدین او غیر مقلدین ټولو حوالې ما تاسو ته پیش کړي چې بالکل قرباني چې دا په میخه او په کټۍ باندې کیږي، په دې کې هیڅ قسم شکونه او شبهې نه دي پکار. الله تعالی مو سره د ما کامل ایمان نصیب کا.